دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې بعضې مریضانو باندې یو مرض راځي، هغې ته میرګي ویلی کېږي. نو میرګي یو شیطاني میرګي چې په مریض باندې راشي او د ده د سترګو د تور ختم شي او دا سپین چې دی دا څرګند شي، خوله کې ځګونه راشي، د بعضې نه پکې واړه بول دا هم لړ شي او لاسونه خپې د ده کاږه شي. نو دا خو یو د جناتي میرګي دي کوم چې د پیریانو په شکل کې، او یو بعضې انسانانو ته ذهني هم راځي، هغې باندې ډاکټران پوهېږي چې د انسان ذهن کمزوری شي، نو هغه ته هم بعضې وخت کې دا حالتو راپېښېږي. د دې لپاره یو آسان عمل چې ستاسو پرې نه پیسې لګي نه بل څه لګي، بسم الله الرحمن الرحیم دا روزانه پر ورځ کې چې دی تقریبا 101 پیرې سحر او 101 پیرې دا چې دی ماسخوتن دا وایي، او بیا خاص کر په کوم وخت کې چې په مریض باندې دا بیماری راشي که هغه غټي کړوکې، نو تاسو د اوداسه په حالت کې ویونکې به په اوداسه کې هغه دی بسم الله الرحمن الرحیم وی او په دې مریض د میرګو په دې مریض دی چوپ کوي. نو یو سری خپېرې دا به پې تاسو وایي. الله رب العزت نه امید ساتم چې الله پاک په دې باندې ستاسو دا مریض دا ښه کوي. بیا دویمه خبره، یو مریض داسې مریض دی چې هغه باندې پیریان دي او یا په هغه باندې څه د جادو اثرات دي، نو په هغه مریض باندې تاسو دا په اوداسه کې دا به څو پیرې وایي، 100 پیرې به وایي بسم الله الرحمن الرحیم. او که مریض چې ته په خپله په هوش کې، نو بیا مریض چې په خپله په ځان باندې دا 100 پیرې روزانه وي سحر او 100 پیرې ماښام، نو انشاءالله الله رب العزت په د ده ډېر زیات زر فرق راولي او دا په خپله هم عمل کې راولي او نورو ته هم شیر کوي.